السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروګرام یو منټ یو مسله سره تاسو په خدمت کې یو ځل بیا حاضر یم. مسله دا دی چې د اعتکاف په حالت کې د موبایل استعمال جایز دی او کنا. جواب دا دی چې اعتکاف وایي څه ته. اعتکاف وایي چې مختصر او یو متعین او یو مقرر وخت دپاره د دنیا رنګ رنګینه د دنیا هلې ګلې نه ځان سایډ ته کول، کناره کش کول او د الله قربت حاصلول، د الله نزدیکوالی حاصلول او خلوت و تنهایی حاصلول. نو لہذا اعتکاف چې کوم مقصد دی هغه په خلوت کې الله سره تعلق جوړول دي او د خلوت دغه لږ وخت چې 10 ورځې دي په دې کې د موبایل استعمال در اصل د الله سره تعلق جوړول، د الله قربت حاصلولو کې ټول نه غټ رکاوټ دی. نو په کار دا دی چې موبایل استعمال نه کړی شي. البته د ضرورت خبرو دپاره موبایل فون استعمال کول بالکل جایز دی. یا که یو کس دی هغه کتابونه نه لري خو په موبایل کې ورسره ګڼ شي کتابونه دي، د رمضان مسائل د اعتکاف مسایلو باندې مشتمل کتابونه دي، یا هغه اسلامي واتساپ ګروپونو کې دي او یو مفتي نه یو عالم نه په هغه باندې تپوس کوي، نو بلا شبه د دې مقصد دپاره بیا د موبایل استعمال جایز دی. یا یو کس ته بالکل خاموش کړي نو خاموش کېدل نه بهتر دا دی چې په موبایل باندې تلاوت واوري یا د یو عالم بیان واوري یا د اعتکاف مسائل یا څه کتاب د مسایلو کتاب دی، دینی کتاب دی، د هغه مطالعه وکړي یا د قرآن مجید ترجمه دی، تفسیر د هغه مطالعه کول بالکل جایز هم دی او مستحسن هم دی، د دې فایده هم دی. خو البته غیر ضروري کار دپاره ډېر کسان داسې چې پب جي په اعتکاف کې شروع کړي، ډېر کسان داسې دي چې لړوي په اعتکاف کې شروع کړي. نو دا د اعتکاف کوم هغه مقصد دی هغه سره چې کوم دی خرابېږي، نو داسې قسمه فضولیاتونه لغویاتونه ځان ساتل پکار دي